अस्सलाम वालेकुम मलगुरु इमरान खान द एहतजाजी तहरीक ऐलान करे दे और दे तहरीक ऐलान कुल सरा नवाज शरीफ इमरान खान सरा पे जेल के मुलाकात कुल गवाड़ी दा खबर ढेर ज्यादा पे सोशल मीडिया वायरल दा कि नवाज शरीफ इमरान खान सरा मुलाकात द पारा जेल तजी द पीपल पार्टी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी हम इमरान खान दा द मुजाकरात कुल मशवरा वर करे दा इस्लामाबाद पदे बन डिटेल सरा खबर को खबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना पीटीआई द पारा यो ढेर खबर रागले दे जका 9 मई के सुनो की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत द पीटीआई सदूर कसानो ته سزاګانې ورکړې وي چې هغه سزاګانې اوس اسلام آباد های کورټ ختم کړي دي او دا کسان مکمل بری کړي دي دا فیصله د پی ټی آی چې کم کېد کارکونان دی د لپاره هم راتلونکي ټایم کې یو مددگار فیصله ثابت کېدی شي په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو خو بل 26 نومبر احتجاج کې گرفتار ټول کارکونان د جیلونو نه رها شوي دي ان پی هم عدالت ته تللی چې د مخصوص نشستونو تقسیم چې کم شوی دی هغه صحیح نه دی شوی ان پی ټی آی ته دا پیغام ورکړی چې د پی ټی آی خلاف پکې پی کې کوم عدم استحکام راځي نو کې به مونږه هیڅ قسم حصہ نه خلو پی ټی آی سره چې کم ایم ان ایز ایم پی ایز غداری کړی دا هغه حواله سره هم پی ټی آی یو ډیر غټ قدم اخیستل دي په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو د ډیر اهم اپډیټس چې په دې ویډیو کې په ډیټیل سره خبره کوو کوم هډلاینز تاسو سره مو وي په دې راځي اوس ډیټیل سره خبره کوو جی کله چې پی ټی آی د احتجاجي تحریک اعلان کړی دی نو هغه سره د مذاکرات خبرې هم شروع شوې دي اوس نو خبردار راغلی دی چې نواز شریف اډیال جیل تتلو ولده او عمران خان سره مذاکرات کول ولده او دې حواله سره نواز شریف ډیر سیریس هم دی چې ځان عمران خان سره ملاقات کوم اسلام آباد جوړ کې د نواز شریف او د عمران خان مخ کې هم ملاقات شوی تاسو لري چې کله اسلام آباد درنه روانه و نو هغه ټایم کې هم نواز شریف عمران خان سره بنیګالا کې ملاقات کړو بنیګالا ته ورغلی و ها د حواله سره ډومبه خبر کامران شاهد رپورټ کړو کامران شاهد حکومت او اسټابلیشمنت ته نږدې یو ډیر قریبي صحافي دی کامران شاهد ویلي دی چې نواز شریف عمران خان سره ملاقات ته تیار دی صلح ته تیار دی مذاکرات ته تیار دی چې صلح ور سره سره پاره کوي مذاکرات سره پاره کوي ډیر صحافیان دا وایي چې دوی وایي چې مونږ اسرائیل تسلیمو او ډیر صحافیان دا وایي چې نواز شریف تی حکومت چې کم دی د پی ټی آی ته احتجاجي تحریک نه یریږي نو دې د پاره مذاکرات کوي خو ګورو چې راتلونکي وخت کې د حواله سره صاحب ډیر راځي بیا پیریډیل سره خبره کوو ډیر صحافیان ویلي چې نواز شریف د حواله سره نواز شریف کچري عمران خان سره ملاقات کوي نو عمران خان نه مخکې دی یاسمین راشد سره ملاقات وکي او یاسمین راشد نه د معافي غواړي او هغه نه چې کم سیټ غشتل د کم سیټ چې یاسمین راشد غټل او دای ته اشتل د نوغه دی ولا واپس ورکړي نو هغه نه پس ته بیا عمران خان سره ملاقات کوي بل صحافي صدیق جان ویلي چې نواز شریف په خپل مرزي سره شي غشته نو عمران خان سره په پاډیا لا جیل کې ملاقات سو کېنی د خبره مطلب دا دی چې دا ملاقات ک نواز شریف کوي نو دا په خپل مرزي نه کوي بلکې اسټابلیشمنت په ورته ویلي وي بل سابقہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم عمران خان ته د مذاکرات کولو مشوره ورکړې ده یوسف رضا گیلانی ویلي دي چې د هر څومره اختلافات راشي خو اخري خبره مذاکرات ته راځي نیلسن منډیلا هم مذاکرات کړي وو نو عمران خان ته هم پکار دي چې مذاکرات وکړي خپل طرف ته اسلام آباد های کورټ نه خبردار راغلی دی چې میاش مخکې انسداد دهشتګردي عدالت د پی ټی آی صدور کسانو ته 9 مئی مقدماتو کې سزاګانې ورکړې وي چې هغه سزاګانې اوس اسلام آباد های کورټ 2 رکنی بنچ مکمل ختم کړي دي او دغه سلور کارکونان یې مکمل بری کړي دي اسلام آباد های کورټ ویلي چې دای سره دا کم سلور کسان مونږ بری کوو دای سره 9 مئی کې هیڅ قسم داسې نو برابر شوی چې دای د چا انسان ته تکلیف ورکړي وي یا ملک ته نقصان ورکړي وي دا فیصله د پی ټی آی 9 مئی کارکونانو د لپاره ښه فیصله ثابت دي شي بل پی ټی آی د پاره غټ خبردار راغلی دی چې 26 نومبر کې گرفتار شوی د پی ټی آی کارکونان رها شوی دي 19 کسان نن د اٹک جیل نه رها شوی دي او رها کېدو سره د کسانو عمران خان زنده‌باد ناره هم وخلی دي اوسه پورې تقریبا 5300 پورې کارکونان د پی ټی آی رها کړل شوی دي بل طرف ته ان پی هم عدالت ته تللی دی چې د مخصوص نشستونو تقسیم صحیح نه دی شوی بل طرف ته ځکه د ان پی چې کوم دی عوامي نېشنل پارټي دی وایي چې موږ سره 2 سیټونه دي موږ د 2 سیټونو حقدار یو او موږ ته یو سیټ راکړل شوی دی عدالت هم د پی ټی آی فیور کې اطلاع خو الیکشن کمیشن ورته وی چې دا سیټونه موږ د عام انتخاباتو په نتایج ورکړي دي او عام انتخابات کې تاسو یو سیټ ګټلو نو ځکه تاسو لمونږه د مخصوص نشستونو کې یو سیټ درکو بل طرف ته ان پی د عدم استحکام عدم اعتماد حواله سره پی ټی آی ته ویلي دي چې په کې پیګه کې رستاسو خلاف عدم اعتماد راځي نو موږ به د کې حصہ نه خلو او موږ به رستاسو خلاف نزو نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس دی حواله سره تاسو سره لري کمنټ لازمي وکړئ